ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورحمتنا وشفيعنا وشفيقنا ورؤوفنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام سائر السنة صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم حاضرين دا اللہ تعالی دا انوارات و دا غید برکات چکم صادر دا رحمتون دا اللہ تعالی دا رمضان مبارک پا حق مبارک میاش کی زمونگا استاسو دا پاسا خور هاغ صادر دا رحمت دا اللہ تعالی
الله تعالی ورکړل نه دی هغه په مونږه تاسو باندې چې ترکمه مونږه تاسو په نیکو اعمالو کې مصروف یو د موږ او رس پابندي وي د ذکر او اذکار پابندي وي د نیکو اعمالو پابندي وي هغه صادر د رحمتونو د الله تعالی اب هغه شان دی په موږ باندې وړېدلې پروت وي دا نه ده چې د رمضان المبارک میاش ختم شوه بس د الله تعالی د طرف نه چې کوم تجلیات او د انوارات او د برکات او د فیوزات مونږه تاسو طرف ته متوجه نو د رمضان المبارک میاشتې تیرېدو او د هغې ختمېدو سره د هغې رخصتېدو سره هغه رحمتونه هغه تجلیات او انوارات او فیوزات د باری تعالی هغه لړنه د رمضان المبارک میاش تیر شوا په خیر او عافیت سره په صحت سره د الله تعالی په خصوصي فضل او کرم سره مونږه تاسو ته پکې د روزو نیولو توفیق الله تعالی راکړو د قران پاک د ختمونو توفیق الله تعالی مونږه تاسو ته په دغه مبارک میاش کې راکړو د ذکر او اذکار د تهجد او د نور او نوافل او د نور نیکو اعمال هغه توفیق د الله تعالی د طرف نه مونږه تاسو ته مهیا او میسر شو اوس د رمضان المبارک هغه میاشت د برکتونو د انواراتو د رحمتونو هغه تیر شوا اوس د رمضان المبارک نه وروسته به مونږه تاسو سکو کم داسې کارونه مونږه تاسو له پکار دي کم داسې اعمال مونږه تاسو له پکار دي چې د رحمتونو د انواراتو د تجلیاتو د باری تعالی هغه صادر په مونږه تاسو کم خورو چې هغه مونږه تاسو نه اوچت نشي بلکې چې همیشه همیشه په مونږه تاسو باندې هغه صادر د رحمتونو د الله تعالی غفور پاتې شي د هغې لپاره لومړنۍ خبره دا ده چې مونږه تاسو د الله تعالی په نعمتونو باندې شکر ادا او خصوصا هغه انعامات چې هغه په شکل د توفیق کې او د 15 وخت مونځ په رمضان المبارک کې په شکل د توفیق د تراویح کې او په شکل د توفیق د قران پاک د ختم کولو کې او په شکل د توفیق د نور ذکر او اذکار او د نیکو اعمال او د نوافل او د هغې پابندۍ په شکل کې نو په هغې باندې مونږه تاسو د الله تعالی شکر ادا خپل الله تعالی فرمایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ دا الله تعالی نے طرف نه حکم شوی دی تاسو ته بندګانو الله تعالی تاسو له آگاهی درکړی دا خبرداري او تنبیه درکړی دا د دې خبرې چې کزما په انعاماتو باندې تاسو شکر ادا کو نو زبر تاسو چې د کوم نعمت شکر هم ادا کړی دی نور به هم سیوا یو انسان په دې خبره باندې شکر وباسي چې الحمدلله د رمضان المبارک په مبارک میاش کې الله تعالی دغه پورا میاش یو کم د اشراق د رمضان المبارک الله تعالی د هر مز د جمع سره د جماعت سره د ادایګۍ توفیق راکړی دی په دې باندې الحمدلله د ذکر او اذکار او د تلاوت د قران او د نور نیکو اعمال توفیق راکړی دی په هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کوو
نو کوم اعمال او توفیق چې الله تعالی مونږه تاسو ته په رمضان کې راکاو د رمضان المبارک نه علاوه هم راځي ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کچر زما د انعامات او ناشکری او ناقدری کوي نو پر زما عذاب بیا ډیر سخت دی سړی مونږونه خو ما څنګه کول چې اګه روزي میاشو روزي کې خلک اسی مونږکاري نو چې مونږ نه کوي نور بس کوي د قران تلاوت نه کوي نو نور بس کوي ذکر او اذکار نه کوي نو نور بس کوي په ځای د دې چې ما او تا باغې باندې شکر وباسو ناشکری شروع او خپل کمال او خپل مهارت او خپل پوهه او خپل عقل غومن چې دا غوځل دې سړی ما چې ما په روزه کې دوره ختمونه دا غوځل تکړه سړی ما چې ما دوره نوافل وکړو دوره مدا وکړو دا مې وکړه نه الله تعالی د خپل عاجزی ښکارا کول الله تعالی کما دا قرآن یو ختم کړی دی او کنیم می کړی دی او کلس می کړی دی او کشل می کړی دی او که هر ورځ شپه می ختم کړی دی دا ستاسو توفیق نه بغیر نه کېده دا ما خاص تا په توفیق سره کړی نو چې کله الله تعالی د خپل بنده داسې وي نو الله تعالی د هر هغه عمل چې په کوم باندې د عاجزي اختیار کی او شکر به وباسي دا غي د ادایګۍ توفیق چې څنګه الله تعالی رمضان کې ورکړو دا شانت الله تعالی غیر رمضان کې ورکړي لړم باندې کار د رمضان مبارک نه رسو چې مونږه تاسو کوو نو په هغه انعامات او احسانات او د باری تعالی باندې به شکر ادا کوو کم انعامات او احسانات او کم نیک اعمال او توفیق چې الله تعالی مونږه تاسو ته پروژه کړو دویم نمبر د رمضان المبارک نه وروسته مونږه تاسو خپل نفسونو سره محاسبه کوو حساب وکړو هر وخت به د خپل ځان امتحان اخلو او دا سوچ وکړو چې ورځ تیریږي سحر شي ماښام شي ماسخوتن سملو یاره د رمضان المبارک به مبارکه میاشت کې هوا سحر وختي ما د جمع سره مونځ وکړو ماسپخین برالم نو مز بمیو کو تلاوت بمیو کو مازیگر برالم مز بمیو کو تلاوت بمیو کو ماخام بمی ځان جمع لراو رسو ماسخوتن بمی تراویح وکړي مز بمیو کو او نن ورځې ته زه سوچ کوم آیا د سحر مز ما د جمع سره کړی دی که نه دی کړی د ماسپخین مز ما کړی دی که نه دی کړی د مازیګر هغه مې کړی دی او که نه دی کړی د ماښام د ماسخوتن یا د نور نیک اعمال چې کوم په رمضان المبارک کې ما کول نن هغه ما کړی دي که نه دي ما د رمضان المبارک په مبارکه میاشت کې د ورځې به سپاره تلاوت کوو 2 به مې کوو 5 به مې کوو 3 به مې کوو نن ما سوره تلاوت کوي چې رمضان المبارک هغه حد ته نشم رسولی کم از کم د سپارې په ځای نیمه سپاره تلاوت کوم د نیمې سپارې په ځای باندې یو 4 رکو 15 رکو تلاوت وکړم کنه چې نور رانه هیڅ نه کېږي د ورځې په ابتدا کې سورۃ یاسین خو ووایم کنه پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم انسان چې د ورځې په ابتدا کې د سحر د مونځ نه پس سورۃ یاسین تلاوت کې ویل ولي الله تعالی به دته د ټولې ورځې کارونه آسان نو چې الله تعالی ما او تا ته یو کار آسان کړي نو بل څوک شته چې هغې مونږ تاسو ته یو کار ګران کړي الله تعالی مونږ تاسو له یو انعام یو نعمت راکول غواړي په مخ د ځمکه چې څومره مخلوقات دی دا راغونډ شي زموږ ستاسو نه هغه نعمت اخیستی شي یا الله تعالی ما او تعالی یو کامیابی او یو نعمت نه راکول غواړي که د زمانه بادشاہ د زمانه وزیر او د زمانه لوی نه لوی سرمایدار هغه زما او ستا موافق وي او زما او ستا همدرد وي او زما او ستا سره د هغه منډه ترړه وي خو چې الله تعالی راله نه راکوي نو هېڅوک یې نشي راکولی نو دویم نمبر کار زمونږ ستاسو هغه د خپل نفس سره محاسبه کولی حساب کولی چې د رمضان المبارک په مبارکه میاشت کې به د ورځې ما څه کول او د شپې به مې څه کول د ورځې به مې کوم نیک اعمال کول او د شپې به مې کوم نیک اعمال کول
درځي مې د ګناهونو نه څومره ځان ساتو او د شپې مې د ګناهونو نه څومره ځان ساتو. کچری زما استا د رمضان او د غیر رمضان د تلی چاوړي یو برابر شو بس موږ کامیاب او کنا معمولی آخوا دیخوا مکرانو بیا گوئے کار خراب. دریم نمبر چې مونږه تاسو د رمضان المبارک په دغه تیره مبارکه میاشت کې کمې نیکۍ کړي دي، کم ختمونه کړي دي، کم ذکر او اذکار کړي دي، کم وظایف کړي دي چې د هغې حفاظت مونږه تاسو هغه محفوظ وساتو. اوس نیکۍ به ما تا څنګه محفوظ ساتو؟ نیکۍ نیک اعمال هغه ما تا څنګه محفوظ ساتو؟ لومړی خدا ده چې مونږ کوم نیک اعمال کړي دي په هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کړو او الله تعالی ته دا ووایو چې دا ګورې زما څه کمال نه دی. ځکه د رمضان المبارک په مبارکه میاشت کې جومات ته راوستې مه نو تا راوستې مه زما دومره خپله وس نشته چې زه راشم. منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت ازو شناس که با خدمت گذاشتا. تا دا بادشاہ خادمی او دا بادشاہ نوکری نو با بادشاہ مانے احسان ماڑوا چیزا خستا خدمت کو ما تا چی مال زمیاش پا آخرہ کے پیسے را گئے نو ساسی خونه را گئے تولا از در تکینم پاسم دا کارده لکم دا کارده لکم دا کارده لکم. منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتت د بادشاہ احسان وکړه چې ته د خپل خدمت لپاره قبول کړي او ساتلې. د بادشاہ لپاره نور خلک لګ دي تنن بل بونسی بلن بل بونسی بلن بل بونسی او چې په دې دوره خلکو کې استا انتخاب کړي ته خوخي کړه ته دغه خدمت لپاره قبول کړي کنه. په یو کور کې بدورونه وي سلور بوي شپږ بوي ډیر بوي د دینا کم بوي د دینا. اوس په دغه رونو کې الله تعالی د یو رور انتخاب کړي هغه خپل کلام تکینولې. یو په کور کې راسي په موبایل کې او په کمپیوټر کې بګوتی وي او بل به الله تعالی راوستي خپل کور کې به ځان تکینولې. د موس په وخت کې به خپل عبادت او خپل بندګۍ ته به راغوښتي. دا د الله تعالی په خصوصي عنایت او په خصوصي فضل سره کیږي چې زمونږ اساس ذهن کې دا را نشي چې مونږ خو بس روزه کې منځونه کړي اوس په غیر روزې نه علاوه نور منځونه د ساجت دی په هغې کې هم د قرآن تلاوتونه کړي بس اوس ساجت دی. قرآن نیک اعمال د ګناهونو نه ځان ساتل دا چې څنګه مونږ تاسو په روزه کې کول دغه شان دی باید د روزې نه علاوه. روزه ختم شو منځونه نه دي ختم شي منځونه هم هغه پنځه دي کوم چې په روزه کې قرآن الله تعالی له اسمان ته نه پورته کړی چې بس روزه ختم شو نو مونږ قرآن په الماره کې کېښودو بهترینه کپړه کې کڅوړه کې مروان غوښته کسوا قسم د ګلونو کاغذونه ورته واچو. زمونږه او ستاسو د قرآن سره څه ناشنا ولدا کې تعلق دی. قرآن مونږه تاسو کله راخلو که چېرته پلار هم بیمار شو مور مو بیمار شوه بچی مو بیمار شو کور کې بل څوک بیمار شو انو تپوس به کې هله استاد یې کوم ختم وکړه هله صورت یاسین دوره ځله ووایه هله صورت تغابن دوره ځله ووایه نو بیا څه کوي نر او ښځو وړو لوی چا چې قرآن لوستي نو هغې به قرآنونه راغستي او ناست به یې تلاوت وکړي نو د هغې قرآن هغه برکت څه وي چې الله تعالی زمونږ ستاسو هغه مریض ته لږ وخت کې شفا ورکړي که ورنه کړي. وجه څه وي د قرآن په تلاوت سره زما استاد هغې کور ته د الله تعالی رحمتونه را نازلېږي راورېږي. نو چې کله د الله تعالی رحمت یو کور ته یو ځای ته یو مقام ته راشي نو بیماری او تکلیفونه مصیبتونه دا د الله تعالی د طرف نه سزا ده
نو چې د الله تعالی رحم کوم ځای کې موجود دی الله تعالی بیا سزا ورکړي بیماری ختم شي تکلیف ختم شي پریشانی ختم شي د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې الله تعالی د درې خبرونه مونږه منع کړی هغه درې خبرې چې هغه زمونږه تاسو د لپاره حلال دي او بس کل یا شربت کل یا بل څه کل دا حلال دي که حلال دي الله تعالی وی نه به اسکین نو نه نسکل خوراک کول دا زمونږه تاسو د لپاره حلال دي که حلال نه دي او الله تعالی وی نه به خوري نو حلال شي نه مونږه ځان بچ کړو د خپل اهلیه سره صحبت اختیارول د واده کړي د لپاره حلال دي که حلال نه دي او الله تعالی وی نه بنځي کېږي تاسو خواته نو ټول منو که مننو نو چې کله د حلال سيزونو نه د رمضان المبارک په مبارکه میاشت کې الله تعالی مونږه منع کړیو نو حرام او ارتکاب بیا په دغه میاشت کې پکار دی نو چې په یو میاشت کې الله تعالی د عام میاشتو په نسبت باندې د حلال سيزونو نه ما او تا منع کې چې دا مکه وي د دې ټایم نه تر دې ټایم پورې او ما او تا منع شو نو په غیر رمضان کې هغه سيزونه چې هغه همیشه الله تعالی زموږه اساس د لپاره منع کړی دي چې دې کارونه تبا نه نږدې کېږي نو دا غي نه منع کېدل پکار دي کنه نه منع کېدل تقوا او پرهیزګاری دې ته نه وي چې بستا ما سودانو درېګا او قران شروع کا او سار بانګونو سره قران ختم کا په 2 رکعات کې او په 10 رکعات کې او په 50 رکعات کې او تډیر زبر کې نه تصرف فرض مسکوا هیڅ نفلونه مکوا الله تعالی د نافرمانو نه ځان ساته ته متقی انسان ته لوی پرهیزګار انسان اوس یو حاضر شپې تهجد کوما او 15 وخت پابندۍ سره مس کوما د قران تلاوت کوما ذکر او اذکار کوما خو زما د دغه نیکو اعمال محافظت نشته د شپې ډول شپه تهجد کوم نو سار چې راشم جمعه ته نو کله یو پسې گیا کله بل پسې گیا یا د جمعه نه چې بهر لا د پیزار ځای ته وته نه نو کله بلار پسې گیا کله زوی پسې گیا کله رور پسې گیا او کله رشتہ دار او کله مرګري پسې گیا کله بل مسلمان رور پسې گیا نو ما او تا چې د شپې کوم نیک اعمال کړیا ضایع شو تبا شو که تبا نشو پیغمبر علیه السلام سره صحابه کرام نه تاسو کوي زما صحابه کرامو اتدرون مل مفلس غریب سړی پیژني غریب سړی پیژني صحابه کرام سوې پیغمبر علیه السلام ته المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له الله تعالی محبوب پیغمبر مونږه هو غریب هغه چا دوایو غریب سره هغه شمارو چې هغه سره د روپۍ درک لګي او نه دا هغه په کور کې سامان وی بالکل پښتو کې مونږه تشپاړه دي هیڅ چیز ور سره نشته نو صحابه کرام پیغمبر علیه السلام تاسو د روپۍ درک ور سره نه لګي او نه په کور کې سړي مونږه خو غریب هغه ته وایي پیغمبر علیه السلام وینا غریب سړی کم دی المفلس من امتي يوم القيامه ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج غریب انسان هغه دی چې د قیامت پر ورځ باندې دی راوستي شي د حشر میدان ته د الله تعالی په بارگاه کې دی حاضر کړی شي د سره منځونه وي او د سره تهجد وي او د سره روزي وي د سره زکاتونه او د سره نور نیک اعمال یو پړی خېجولي یو لوی غر وي د نیکو اعمالو د سره خدا سړی دروغجن وي دا سړی په بل باندې تهمت لګولو والا وي دا سړی ظالم وي په بل سړي باندې ظلم کړی وي او دا سړی بلته د جبې ضرر رسولي بلته پلاس ضرر رسولي بلته په بل طریقې سره څه تکلیف ورکړي د چانه مال اغستی وي د چانه ځمکه قبضه کړي وي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د نیکو اعمال غرونه چې ور سره دی براوستي شي الله تعالی تپوس به کی په دمانه د چا څه حق شته یو قطار به ودري یا وی الله
زي ذلیل کړی وم د خلکو په مخ کې راته کنځل کړي ورټلی وم الله تعالی به فرمایي په دنیا کې خدا و چې چا بس ظلم زیاته وکړو د علاقې جرګه به راغونډه شو مشر به ولګېدو هلکه دوره تاوان بدله ورکړي تا دته عزت نفس دی ولا مجروح کړی دی دی ذلیله کړی دی دی رسوا کړی دی یا د د مال اغستې هغه مال والا ورکا د د نه ادا اغستې ادا والا ورکا انته خو به داسې ځونه نه پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه نیک اعمال دا به د هغې ځای پیسې وي نو الله تعالی به وایي ورکوي دله د انسان دا فرض منځونه نو د هغې نیک عمله انسان هغه فرض منځونه به دغې سړي له ورکړي چې دا چې د چا نه مال قبضه کړي وي روجې به ولا هغه چا له ورکړي چې د چا عزت نفس مجروح کړي وي کنځل یې کړي وي ورته راټلي او ذلیله کړي وي بل سړي له به ولا بل عمل ورکړي بل عمل ورکړي هغه ډېرې د نیکو اعمالو چې ختني نو هغه به ختم شي ټول نیک اعمال به نور خلق اوسي حقداران به دي اوسي څه کسان بلا بیا هم پاتې چې هغه حقوق په ده باندې باقي دي الله تعالی ته وایي الله تعالی د سره خوار څه ختم شو نو موږ بس اخلو د خو موږ له هم نقصان را کړی دا را سره کړی دی دا یې کړی الله تعالی فرمایي اوس به معامله الټه شي اوس به ستاسو د عمل نامو نه بد اعمال راوچتېږي او د دې انسان په عمل نامه کې به اچولی کېږي نو د یو سړي به د عمل نامې نه دروغ راوچت شي نو په ده باندې به واچولی شي د بل عمل نامې نه به بدکاري او بل عمل راوچت شي نو په ده باندې به واچولی شي تر دې پورې چې هغه کسان خلاص شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ثم طرح فی النار فرشتې به اونیسي او پړ مخې به جهنم ته یا خو هغه سړی دی چې د نیکو اعمالو غرونه یې راوړي دي خو د خپل نیک عمل حفاظت یې نه دی کړی د هغې حفاظت او محافظت نه کولو د وجې نه اعمال یې بل چا وړو او دی جهنم ته لاړ د داسې تهجد او د داسې تلاوتونو د داسې ذکر او اذکار او د داسې نیکو اعمالو هیڅ فایده نشته چې د هغې مونږ تاسو څه کوو حفاظت یې مونږ تاسو نه دلته خو ناس قرآن ته یو چې بهر وځو کله یو پسې لګیا کله بل پسې لګیا نو دا دلته چې کوم مونږ ګنټه نیمه ځان ستړی کړو نو بار عمر څه پسین لا وکړو که لا ونه کړو چې د چا غیبت هم وکړو نو د هغه ګناه په ځان راوړو خپل نیک اعمال چې کوم دلته تلاوت هم کړی او نوافل هم کړی ذکر او اذکار هم کړی هغه مغله ورکړه که ورنه نو دریم نمبر کار دا دی چې مونږ په رمضان المبارک کې کم نیک اعمال کړي چې د هغې مونږ تاسو څه وکړو حفاظت وکړو او څلورم نمبر عمل دا دی چې مونږ تاسو کم اعمال په رمضان المبارک کې کړي چې په هغې باندې مداومت او همیشوالی اختیار منځونو پابندي هم کړې ده د مونځ پابندي د رمضان المبارک نه علاوه د تلاوت پابندي هم کړې ده د تلاوت پابندي وکړو د ذکر او اذکار پابندي وکړو نور نیک عمل وکړو او آخری خبره پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم انسان چې د رمضان المبارک روزي ونیولې او هغې پسې بیا د شوال د وړوکې اختر د میاشت شپږ روزي ونیولې ثم اتبعه ستا من شوال فکانما صام السنه گویا چې د پوره کال روزي ونیولې کال څومره وي 12 میاشتې وي که نه وي د رمضان المبارک مونږ تاسو روزي ونیولې یو کم دیر دا په دیر شو باندې یو میاشت پوره ده مونږ یو کم دیر شو نیولې الله تعالی مونږ له پوره د دیر شو اجر او ثواب راکړي نو من جاء بالحسنه فله 10 امثالها 30 ضرب 10 300 شوي داسې لکه چې مونږ 300 ورځې روزي ونیولې 10 میاشتې مونږ څه وکړو روزي ونیولې او ورپسې شپږ ورځې مونږ دغه روزي ونیولې دا لازمي نه دی چې پرله پسې بنیسي یو پړم 12 ورځو 15 ورځو کې ونیسا ورپسې 15 ورځو کې بله ونیسا ورپسې 15 کې بله یا په شروع کې ونیسا یا میاشت کې ونیسا یا اخره کې ونیسا خو د وړوکې اختر په دې میاشت کې ونیسا نو چې کله لیدا ونیسلې نو شپېتو روزو اجر الله تعالی په دې راکړه 2 میاشتو 10 میاشتې هغه 2 میاشتې دا پوره کال شوی که نه شوی الله تعالی په دغې یو میاشت روزو ورپسې په دې شپږو روزو باندې مونږ تاسو له څومره اجر راکړو پوره د یو کال پیغمبر علیه السلام فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال چا چې د رمضان روزي ونیولې
اور پسې شپږ روزې د شوال په میاشت کې ونیولې فکأنما صام السنه گویا چې د پورا کال روزې ونیولې دومره اجر او ثواب الله تعالی راکړي نو دې نیکو اعمالو پابندي وکړو د دې نه مخکې چې کومې پنځه خبرې وشوې څلور وشوې چې په هغې کې لومبنی د الله تعالی په انعاماتو باندې شکر دی دویم د خپلو نیکو اعمالو محاسبه د خپل نفس سره او دریم نمبر د خپلو نیکو اعمالو حفاظت او څلورم نمبر په خپلو نیکو اعمالو باندې دوام او مداومت اختیارول همیشواله به کول او اخیری خبره د شوال معظم د مبارک روزې نیول هغه یو سړی پرله پسې ونیسي که یو نیسي یو پرېږدي یو نیسي پنځه پرېږدي ورپسې بله نیسي دغه شپږ روزې چې ونیوي پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه مسلمان ته دغه امتي زما ته به الله تعالی د پوره کال د روزو اجر او ثواب ورکړي الله رب العزت دې د رمضان هغه کم برکات او کم انوارات او تجلیات جو هغه دې پوره کال به مونږ تاسو باندې جاری او ساری او ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين